نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سورة المائدة پارا نمبر 6 رکو نمبر 7 آیت نمبر 44 خلاصه د رکو پس تغین اللفظ ترجمه. دې رکو کې د درې کتابونو عظمت، اهمیت او صفات بیان شوي دي. تورات د انجیل دی او قرآن دی. دا قرآن د دې دواړو کتابونو تصدیق کوي چې دا رښتونی کتابونه وو او کوم چې پکې تحریف شوی دی نو هغه هم کارکی. مخکینو کتابونو حفاظت رب العالمین دوی ته حواله کړو او د قرآن د حفاظت ذمہواری رب العالمین په خپل اخیستی ده. دا د قرآن اعجاز دی چې تر اوسه پورې مکمل قرآن محفوظ دی، تر قیامت پورې به محفوظ وي. نه پکې څوک تحریف معنوي کولی شي او نه لفظي کولی شي. د رب العالمین حکم پرې ښودل او د رب العالمین په کتاب باندې فیصله نه کول دا سبب د کفر هم دی، د ظلم هم دی او د فسق هم دی. د رب العالمین حکم د قصاص دی او په دغه قصاص کې بیا دغه ورثو ته اختیار هم حاصل لې چې دغه جنایت کوونکي نه قصاص اخلي، که معاف کوي او که دیت پې اخلي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا بشکا انزلنا من نازل کړی دی التورات تورات لرا آسمانی کتاب رب العالمین حضرت موسی علیہ السلام تا ورکړیو. فیها پاغی کی هدن هدایت د عقیدیو و نور او رڼا د اعمالو. یحکمو فیصلې بکولی بها پاغی باندې النبیون پیغمبرانو الذین اسلمو کومو چې غاړه کې خودلی و حکم د الله تا. فیصلې به د چا دپاره کولی؟ للذین د پاره د هغه خلقو هادو چې یهودو والربانیون او بزرگانو به هم په دغه کتاب باندې فیصلې کولی. والاحبار او عالمانو هم هغوی به فیصلې کولی او د دغه کتاب حفاظت ذمہواری الله هغوی ته سپارلې وه. بما استحفظوا او وجه د دې چې دوی محافظ مقرر کړی شوي وو من کتاب الله د کتاب د الله د تورات. وکانو او دوی علیه پدی باندې شهداء گواهان خبردارا په حقانیت دغه کتاب باندې. فلا تخشوا الناس پس مېریګا د خلقنا وخشونی بلکې اویریګا زمانا ولا تشترو او ما اخلا بآیاتی پایتونو زما پټولو د آیتونو ثمنا قلیلا قیمت لگ او واوري. ومن لم يحكم او سوک چې فیصله نکوي بما په هغه سبان انزل الله چې الله نازل کړي دي فاولئک نو دغه خلق هم الکافرون هم دوی دي کافران. مسله د قصاص بیانیږي چې په کوم کې قصاص ممکن وي برابرواله. وکتبنا او فرض کړو مونږه علیهم په دوی باندې فیها پدی تورات کې ان النفس چې بشک نفس تن بقصاص کیږي بن نفس په بدل د نفس کې. قاتل با د مقتول په بدل کې قصاصن وجل کی. والعین بالعین او سترګه په بدل سترګ کې سترګې ویست سترګې به ویستل کی. والانف بالانف او پوزا په بدل د پوزا کې چانه پوزا کټ کړه پوزا به کټ کی. والاذن بالاذن او غوږ په بدل د غوږ کې چانه غوږ کټ کو غوږ به کټ کی. والسن بالسن او غاخ په بدل د غاخ کې غاخ تیویس غاخ به ویستل کی. والجروح او نور زخمنا قصاص د بدلی والدی په قصاص کې. قصاص ممکن وي، که ممکن نه وي نو بیا به عادل فیصله وکي د هغې دیت به ورکوي او که معاف کوي نو هم معاف کولی شي. فمن تصدق
پس چاچ معافی وکړه به د دې قصاص فهو کفاره له نو دا با کفاره شي د ګناهونو د ومن لم يحكم او چاچ فیصله ونکړه بما په هغه څه باندې انزل الله چې الله نازل کړي دي فاولئک هم دغه خلق هم الظالمون هم دوی دي ظالمان. عظمت د حضرت عیسی علیه السلام بیانېږي او صداقت د انجیل صفات د انجیل عظمت د انجیل بیانې. وقفینا ورسترالی گلیو منگا علی آثارهم پنقش قدم ددوی بعیسی ابن مریم عیسی زوی د حضرت مریم مصدقا تصدیق کونکو لما د غس بین یدیه وړاندې ددنا من التورات چې تورات دی. هر کتاب د بل کتاب تصدیق کوي، هر کتاب د بل کتاب سره موافق. وآتیناه الانجیل ورکړو موږ دته انجیل فيه چې په هغې کې هدن هدایت د عقیدې و نور او رڼا و د اعمالو ومصدقا او تصدیق کوونکی و لما د هغه څه بین یدیه وړاندې ددنا من التورات چې توراتو وهدن هدایت د عقیدې وموعظة او نصیحت للمتقین د پاره د پرهیزګارانو. وليحكم او فیصله دی وکړي اهل الانجیل انجیل والا بما په هغه څه باندې انزل الله چې الله نازل کړي دي فيه په انجیل کې ځکه هغه هم د الله کتاب هغه احکام هم حق او سچ احکام. ومن لم يحكم او چا چې فیصله ونکړه بما په هغه څه باندې انزل الله چې الله نازل کړي دي فاولئک هم دغه خلق دي هم الفاسقون هم دوی دي فاسقان نافرمانا. درې حکم ولګېده د الله په کتاب باندې د فیصلې نه کولو په وجه داسې خلک کافر دي ظالمان دي او فاسقان. صداقت د قرآن بیانې د قرآن پر راتلو سره تورات هم منسوخ انجیل هم منسوخ فیصله به اوس په قرآن باندې کی. وانزلنا او موږ نازل کړی دی الیک الکتاب اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم کتاب مراد تی قرآن بالحق په حق سره حق باندې مشتمل له مصدقا لما او تصدیق کوونکی د هغه څه دی بین یدی چې وړاندې ددنا من الکتاب د کتابنا تورات د انجیل ومهیمنا او محافظ دی علیه په هغې باندې فحکم پس فیصله کوه ته بینهم په منځ د دوی کې بما په هغه څه باندې انزل الله چې نازل کړي دي الله قرآن فیصله کوه. ولا تتبعوا تابعداري مکوه اهواءهم د خواهشاتو د دوی حسنا عما جاءك چې راغلي دي تا ته من الحق د حقنا لكل د پاره د هر چا جعلنا مقرر کړی دی منګه منکم ستاسونا شرعتا یو شریعت ومنهاج یو طریقه ولو شاء الله کچری غختله الله لجعلکم نخامخا ګرځولی به وی تاسو امه واحده دلیوا یو ملت یو دین او په یو وخت یو حکم وی په بل وخت بل حکم وی په یو وخت یو طریقه په بل وخت بل طریقه مقصود په دې کې امتحان ستاسو وی. رب العالمین ښکارا کې هغه څوک چې څوک د الله د حکم منون کې دی او څوک نه دی ولکن ليبلوکم لیکن دې د پاره چې امتحان وکړي پتا سو فيما آتاکم په هغه څه کې درکړي دي تاسو ته. نو کله چې د الله حکم راشي بیا تاسو د یو بل نه مخکې کېږئ منلو دغه حکم ته. فاستبقوا الخيرات نو وړاندې شئ د یو بل نه کارونو د نیکو ته تیزي وکئ جلدي وکئ د خپلو عقیدو د اعمالو ټیک کولو ته نیکو حاصلولو ته. ځکه الى الله مرجعکم خاص الله ته واپس ستاسو ده جميعا د ټولو فینبئکم نو خبر بدر کړي تاسو ته ورځ د قیامت بما په هغه څه باندې کنتم چې تاسو فيه په هغې کې تختلفون اختلاف مو کولو. او ای پیغمبره موږ تا ته د حکم درکو وان احکم دا چې فیصله وکړه ته بینهم په منځ د دوی بما په هغه څه باندې انزل الله
چې الله نازل کړی دی. ولا تتبع ابدار مکوا اهواءهم د خواهشاتو د دوی. واحذرهم او محتاط اوسه د دوینا ان یفتنوکا اسنا چې وان اړوي تعالی را عن بعض د بعض ما هغنا وحنا انزل الله الیکا چې نازل کړی دی الله تا تا. فإن تولوا پس کچر مخواړوي دوی د منلو د دغه فیصلینا حکمنا فاعلم نو پوهش انما چې یقینا یرید الله غواړي الله ان یصيبهم چې ورسوي دوی ته عذاب سزا ببعض ذنوبهم په سبب د بعضی ګناهونو د دوی په دنیا کې او په آخرت. وان او یقینا كثير من الناس ډیر د خلقنا لفاسقون خامخانا فرمان دی. افحکم الجاهلیت آیا فیصله دا جاهلیت یبغون غواړي دوی الله دا کتاب فیصله نه خوخي او د جاهلیت فیصله خوخي. ومن احسن او سوق زیاد خیسته دی من الله د الله نه حکما په فیصله کولو لقوم د پاره د هغه قوم هغه خلقو یوقنون چې یقین لري.